څوک چې د سحر د مانځنه بعد دا کلمات درې پیرې وایي الله پاک به د انسان ته بېشماره فایدې ورکړي. که تاسو دا فایدې په خپل حاصلول غواړئ د ویډیو مکمل وګورئ. که ستاسو بل چا باندې سود وي چې دغه فایدې د هغوی حاصل کړي مخکې د ملګرو سره دا ویډیو شیر کړئ چې د داسې قسم لا فایدو نه ډېر هلکه محترمو دا فایدې والي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید در رب کوم چې تاسو ټول به ټیک ټاک الله پاکم خوشاله آباد ساته. الله پاک دې زمونږ او تاسو ټول مسائل ختم کی. الله پاک دې زمونږ او تاسو ټول حاجات د خپل خزانې نه پوره کی. الله پاک دې موږ او تاسو ټول د هر قسمه بیماری نه دا امن کې ساتي. الله پاک دې موږ او تاسو ټول الله کړه پر سکون زندگی دار نصیب کی. نن چې کوم زموږ وظیفه را دا وظیفه ډیره زیاته اعلی ده چې کوم زنانه دا وظیفه کوي یا کوم نارینه دا وظیفه کوي الله پاک به د انسان ته بېشمار فائدې ورکوي. یاد ساتئ چې نن زموږ دا کوم وظیفه را صرف درې پیرې کلمات ویل غواړي، صرف درې پیرې او دومره ناشنا حساب کتاب دی، دومره ناشنا بیمارونه الله پاک د انسان محفوظه کوي چې په دغه بیمارو باندې په کروڑونو نه په کریبونو پیسې محترمو درازي. نو صرف درې پیرې روزانه د سحر د مازن بعد دا وظیفه کوي ان شاء الله العزیز. الله پاک به زمونږ استاد ټولې مسلې د ختم کړي. نو راځي چې وظیفه طرف ته وظیفه دا سره چې کله موږ د سحر مونږ کو او د سحر د مازن بعد په خپل ځای باندې کینو او دا کلمات درې پیرې وایو. لومبه فائدې دا شول چې الله پاک به زمونږ استاد سو رزق د ډیر زیات کی. یو خبره شولا رزق کې محترم دا پیسې راځي، رزق کې مال او دولت هم راځي، رزق کې خوراک هم راځي. الله پاک به پر رزق کې موږ له برکت واچي، نوکری به درکې، کاروبار به درکې. وا دا قرانګي الله پاک به زمونږ استاد ټول مشکلات دا ختم کی. مشکل د څومره مشکلات دي، څومره تکالیف دي، څومره کلکچن حالات دي، د ټولو نه الله پاک موږ تاسو منکی شماري. د یو پیدا شولا دویمه پیدا دا شولا چې څومره د سر مرزونه دي، د چا په سر درد راځي، د چا نیمسره درد وي، د غرنګي رچا د مزغو مسله وي، د غرنګي رچا ټینشن وي، رچا ډیپریشن وي، د غرنګي سر ګرځیدل شو، د غرنګي مرګي پچا باندې راتل شو، د غرنګي په سر کې رسولې وشي، د غرنګي بعض اوقات د سر د رګونه د پړسيږي، د غرنګي بعض اوقات د سر چې کوم رګونه وي پرې باندې دباو راشي، پرې باندې پرشر راشي، د اوښ لګي. د سر چې څونه مسلې دي الله پاک به تاسو د سر د مسلو نه د محفوظ ساتي. نو څومره غټه ناشنا پیدا شوله رسولې څومره خطرناک چیز دی چې اپریشن وشي سړی د هغې نه بعد محترم اکثر به نه پاتې کېږي. دغه رنګې درېیمه فایده دا شوله چې کله موږ د سهار د مانځه نه بعد درې پیرې دا وظیفه کوو د مخ چې څومره مسلې دي بالکل الله پاک بس تاسو د مخ ټولې مسلې دا به ختم کړي. یاد ساتئ چې مخ باندې دانې راحتل شو، دغه رنګې مخ تورېدل شو، دغه رنګې مخ باندې زهر حاصل شو، دغه رنګې د مخ چې کوم ښکلا هغه ختمېږي، او دغه رنګې په مخ باندې د حزو غیر ضروري وختره هیږي، دغه رنګې په مخ باندې چیرسره راځي. د مخ چې څومره مسلې دي او په هغې باندې مخ بدرنګ ښکاري دا ټولې مسلې به د الله پاک هوارې کړي. نو څومره بهترینه وظیفه ده. نن سبا زموږ ښځې او دغه رنګې هلکانه دوی کریمانو پسې ګرځي، څوک پیس واشي راوړي، څوک کریم راوړي، څوک سکی د مخ د ښکلا لپاره. نو سهار د مازن بعد دا وظیفه کوئ ان شاء الله العزیز. د مخ ښکلا دا به ستاسو برقرار وي، ستاسو په مخ کې به حسن وي، ستاسو مخ کې به تازګي وي. یو ډاکټر د انګریز هغه دا وایي چې مسلمانانو باندې ډېر تعجب کوم، دوی د ورځې 15 ټایمه مخ مینځي بیا هم دوی کریم لګېدا ولې. هغه وایي زما خو دا تجربه ده چې کوم سړی 15 ټایمه روزانه مخ مینځي او د چاردام د طریقه چې کومه ده د ځان نه برکت وي دا څنګه بیا کریم مګي. نو کومې چې ښځې وي او په مونځ کې 15 وخته الله پاک به په مخ کې محترم او نورانیت دا پیدا کوي. درې خبره شولې. دغه رنګه څلورمه خبره دا شوله
د سترګو چې څومره مسلې دي دا بول الله پاک ختم کی کستا د سترګو نظر کم وي الله پاک به سیوا کی کوستا نظر نه وي الله پاک به نظر درکړي کوستا سترګې وړې وي چوچې وړې سترګې وي دا ډېر بد لګي چې یو سړی مخ ډېر زیات غټ وي او سترګې پکې وړې وي لکه بلوري چې پکې پراته وي دا ډېر زیات بد لګي نو که دا وظیفه کې الله پاک بدله سترګې ښکلې مزېداره کړي دغه رنګه که ته وایې چې زما له سترګو نه ګیر چاپېره کوم باڼه دي دا نري دي دا لږ راګڼ شي بیا ډېره ښکلا کې نور هم اضافه کېږي دغه رنګه مخ سره نور هم ښایسته کېږي بیا به سترګې تورول پکې نه وي د سترګو چې څومره مسلې دي ړوندوالی شو دغه رنګې سترګې وړې کېدل شو نظر کمی شو سترګې سوځي د سترګو نه اوښکې راځي نو څونه مسایل محترمو د سترګو دي د هغې لپاره هم ډېره زیاته پاورفل او ډېره زیاته اعلی وظیفه ده دغه رنګې پنځمه فایده یې دا شوله چې کوم سړی د سحر مانځه نه بعد دا وظیفه 3 پیرې کوي الله پاک به د انسان بدن د جزام د مرض نه ساتي دغه رنګې د برس نه ساتي برګې چې ورته لګېږي او دغه رنګې الله پاک به د فالج د اٹیک نه ساتي نو وظیفه خو د کمال ده کون ده د کمال وظیفه را صرف 3 پیرې او دومره فواید دي دومره چې ما ورته نه شي شمارلی نو کوشش محترم وکړو چې دا وظیفه په خپله باندې وکړو او دغه رنګه څومره زمونږ ملګري دي څومره یاران دي څومره دوستان دي هغوی سره هم شریک کړو چې هغوی هم د دې وظیفې نه فایده والي د سحر د مانځه نه بعد دا وظیفه وکړئ او په یو ګیلاس اوبه یې دم کړئ یا دغه رنګې په بوتل کې اوبه واچوئ دغه بوتل اوبه پې دم کړئ دغه رنګې که په جګ کې اوبه وي هغه پې دم کړئ نو که د اوبه څوک هم څکئ او څومره مسالې ورته د مخ وي یا د سر وي یا دغه رنګې د پوره بدن وي دا ټول به الله پاک انشاءالله العزیز په خپل قدرت کامله سره ختم کړي نو نن زمونږ وظیفه داسې ده چې کله موږ د سهار لمونځ وکړو نو د هغې نه بعد به په خپل ځای باندې کینو او 3 پیرې به درود ابراهیم ووایو کم درود شریف چې د مانځره دا به ووایو بیا به د هغې نه بعد دا کلمات ووایو تاسو ته سکرین باندې ښکاري سبحان الله العظیم وبحمده ولا حول ولا قوة الا بالله سبحان الله العظیم وبحمده ولا حول ولا قوة الا بالله یاد ساته چې د الفاظو بل خیال ساتو الفاظ صحیح وایو او دغه رنګ د هغې نه بعد 3 پیرې درود ابراهیم وایو او دغه رنګ څومره چې زموږ حاجات ته الله پاک ته پیش کو څومره مسلوي چې الله پاک د سر څومره مسلوي دغه رنګ د بدن څومره مسلوي د سترګو څومره مسلوي د مخ چې څومره مسلې مسایل دي د ټولې ختمې کړه الله پاک هم خوشحاله ساته الله پاک دې زموږ استاد ټولې مسلې د ختمې کړي الله پاک دې زموږ استاد سره راضي شي الله پاک دې په دې وظیفه کې اثر پیدا کړي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته